بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. محمد ابراهیم یم او یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. امید لرم چې کم پښتانه په سعودي عرب کې دي، که په پاکستان کې دي او که په دوبۍ کې دي، که هغه د پاکستان په هر ګوټ کې دي، الله دې ښاد آباد او بریالي لري او الله دې کامیاب لري، خوشحاله دي اوسي ټول عمر. خو د پښتنو په نوم باندې یو پیغام دی. څنګه چې تاسو ته پته ده چې زمونږ عمران خان اعلان وکړي چې یاره موږ د امر باشا ډیم جوړو یا مومن ډیم جوړو یا داسې دا کارنامه کوو، نو د ټولو اول ورله دغه اورسیز پاکستاني چې کوم دي د پښتانه مسافر دغه ټول ورله لکه په سلو کې به ورله 5% چې کم دي، په 100% کې ورله 5% چې دي دا به روپۍ نه رالیږي، 95% به ورله رالیږي او رالیږلي هم دي، ځکه چې 95% اورسیز پاکستاني په عمران خان باندې مین دي. خو اوس عمران خان اعلان کړی دی چې یاره خپل CNIC نمبر 71 ته ولیږئ او تاسو ته به د دې نه امداد میلاویږي 12000 روپۍ چې کم مستحقین دي هغوی ته به میلاویږي. نو اوس یوه خبره بله ده، وایي هغه زنانه ته به د دې نه د ریلیف نه میلاویږي، د دې نه د امداد نه میلاویږي، د 12000 روپۍ امداد چې د کمې زنانه خاوند چې پاسپورټ جوړ کړی. نو خبره خو ظاهره دا ده چې کم غریب خلک نو هغوی پاسپورټونه جوړوي، مالدار څوک خو پاسپورټ نه جوړوي. او دا چا چې پاسپورټ جوړ کړی سعودي عرب ته چې تللی دي هغه خو هم په دې رو کې ناست دي. نو د ټولو اول عمران خان صاحب له پکار و چې یاره ویلي وی چې یاره د اورسیز پاکستاني دي چې کم پښتانه چې دي د اورسیز ټول پاکستاني، یوازې پښتون نه که هغه پنجابی دی او که هر څوک دی، دوی لکه خپل جیدادونه خرڅ کړي یا د چا نه قرض مرض راوالي او په هغه باندې ځان له ویزې وکړي او لاړ شي سعودي عرب ته. اوس سعودي عرب ته تللی دي خو هلته په سعودي عرب کې بېروزګاره ناست دي، هر څه بند دي، ټوله دنیا لاکډاون ده، سعودي عرب هم لاکډاون دی، پاکستان هم لاکډاون دی. خو په پاکستان کې اوس دغه امداد اعلان کړی دی، نو چې چا پاسپورټ جوړ کړی د هغې کور والا ته به نه میلاویږي څوک چې په سعودي عرب کې دي. نو عمران خان صاحب دا پښتانه خو تا په هر ټیم کې سپورټ کوي، د ټولو اول په کار ده تاله دا په کار ده چې یاره ته د ټولو اول دغه کم اورسیز پاکستاني چې دي دغه خپل وطن پرېښی دی او دوی هم هلته کې یاره بېروزګاره ناست دي. نو ټولو اول تاسو له په کار دی چې دغه پښتنو دپاره دا دغه وکئ، ځکه چې د پښتانه ټولو اول تاسو سپورټ کوي. د سعودي عرب نه الیکشن له خلک رادانګي، د دوبۍ نه رادانګي او ووټ درله درکوي، دغه مسافرو خلکو تاسو منتخب کړي وئ، نو په کار ده چې تاسو اول د دغه مسافرو څخه غم وکئ. بیا وروسته پاتې د پاکستاني دي، ځکه چې هغې خو په قرض باندې تلي په خساره کې پراته دي او بل هلته کې پسې خروج و اقامې او یو شی او بل شی د سعودي عرب دا ټکسونه میکسونه پسې دي. نو لکه هغې په دلته چې راکم پاکستاني دي هغه په خساره کې دي او هغه په ترپل خساره کې که نه، یو بس د دیرو خرچې دي، یو بس د اقامو خرچې دي، خروج او تنزل او دا قیسې پیسې دي د وکیل هغه کم هغه چې. نو برای کرم تاسو دې خلکو سپورټ کړي وئ، په هره ګړۍ کې تاسو سپورټ کړي وئ چې تاسو ورته که د ډیم دپاره ویلي، که د بل څه دپاره ویلي، که د شوکت خانم هسپتال دپاره ورته ویلي، که د څه دپاره ورته اعلان کړی دی، نو دغه پښتنو تاسو سپورټ کړي وئ، د اورسیز پاکستانو تاسو سپورټ کړي وئ. نو ټولو اول په کار تاسو له دا ده چې تاسو دغه اورسیز پاکستاني سپورټ کوئ، دغه مسافر سپورټ کوئ، نو دا به ډېر زیاته ښایي، ځکه چې تاسو دا اعلان کړی چې چا پاسپورټ جوړ کړی نو هغې ته به نه میلاویږي. نو دغه پښتانه خو هلته کې څه داسې تلي نه دي چې بس په سعودي عرب کې انبارونه ولاړ دي او بس دا پښتانه بس ځي او بس ګېډۍ به ترې نګونو ته ورولي او بس رالیږي به، داسې خو نه ده. خو دغه مزدوریانې کوي او هغې هم بس په کور دي او دلته کې دا په کور دي، دا د پاکستان کې چې دي. نو لحاظه براه کرم داسې دې وشي چې یاره هر یو غریب ته دې میلاو شي او الله دې هغه کار وکړي چې زموږ د ټولو پښتنو پکې خیر وي او الله رب العالمین دې دا بیماري د ټولې دنیا نه ختمه کړي، زموږ رب یې ختموي. او امید لرم چې ستاسو به زما د ساده خبرې خوښې شوي ډېرې زیاتې. که تاسو زموږ د یوټیوب چینل پیغامدر ټي وي سبسکرایب کړی نه، زموږ د یوټیوب چینل پیغامدر ټي وي سبسکرایب کړئ او د فیسبوک پیج پیغامدر ټي وي هم سبسکرایب کړئ او خپل ورور محمد ابراهیم په دعاګانې کې ساتئ او چې چېرته مې الله
خوشحاله او آباد لره. د لوی الله په امان. د زخمي زړونو ټکور یې بریالیا، د هر چا د سترګو تور یې بریالیا.